د سیدو شریف په خپل کور ویلج نومي اداره کې دغه لوبې کوونکي ماشومان مور او پلار نه لري. ځایي خیراتي ادارې ورته د خپل کور پرنګ ماحول ورکول لپاره شپږ کورونه جوړ کړي چې پکې یوه مور د 10 ماشومانو پالنه د کور د ماحول پرنګ کوي. دوی لپاره ناشته زه تیاره کړم، دوی زه ریډي کړم، دوی سکول ته لاړ شي، د سکول نه پس چې دوی راشي دوی خپل ځان فرېش کړي، بیا روټۍ وخوري، بیا د هغې نه پس د دوی د مدرسې ټایم وي. ښه چیکن بیلنس پې زه په خپله باندې هم ساتم ځکه چې مور په خپل بچي باندې ساتي. بیا مازدیګر دغه د مدرسې ټایم شي، د هغې نه راشي د گیم ټایم یې د دوی، بیا چې دی د دوی د ټیوشن ټایم وي، بیا د هغې نه پس د دوی روټۍ مونځي. دا د خپل کور ویلج ادارې چلونکی محمد علي دی. دی وایي چې هڅې کوي چې ماشومانو ته ښه ماحول ورکړي چې د دوی مستقبل روښانه وي او ورسره د پلار پرنګ مینه وکړي. د ماشومانو تربیت چې دی که نه هغه فیمیل ډېر ښه کولی شي، هغه سړی نه شي کولی. نو کو د کوټوالی دې ماشومانو ګروپ په سي طریقه روان شي، دې ماشومانو کې چې دي د ناستې پاسې عادت ځکه په دې کې تعلیم یافته مورانې دي هغه ښه فیملي سره هم تعلق ساتي. نو هغه عادت او دغه په سکوناتو په دې ماشومانو کې راشي، دې چې کله ماشومان لویږي که نه نو دوی به د معاشرې هغه خلکو سره مقابله کولی شي کم چې د چا چې مور شته، د چا چې پلار شته، او د دې به ډېر ښه اثر وي. خپل کور ویلج کې دا وخت او یا داسې یتیمان ماشومان پاتې کیږي چې کورنۍ یې دغه ماشومانو د زده کړو او د پالنې توان نه لري. د خپل کور ادارې چلونکي وایي چې په یو ماشوم د میاشتې 9000 روپۍ خرچه کیږي. اداره د خلکو په چندو چلیږي او دا ټول ماشومان به تر 12 جماعته پورې ادارې سره وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.